کتاب کې راځي ویا عالم جوړ سه، کوشش وکړه ځان عالم جوړ کا. که د عالم صلاحیت پتا کې نه وي نو بیا طالب العلم جوړ سه، ځان طالب جوړ کا. که هغه صلاحیت پتا کې نه وي نو بیا د علماو او د طلباو سره مینه او محبت کوه. که هغه هم پتا کې نه هغه دې په نصیب نه د علماو سره محبت وکړي نو بیا د علماو سره کم سے کم نفرت خو مه کوه، غیبت خو مه پسې کوه. نو هغه پنځم قسم یې هغه هلاکت ته چې هغه په علماو چې خبرې کوي یا د علماو څخه نفرت کوي. څلورو شانو ته کتل عبادت دی، لکه کعبې شریفې ته، لکه قرآن مجید ته، لکه د پلار و مخ ته، لکه د یو عالم و مخ ته کتل، دا عبادت ته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته نو نبی علیه الصلاة والسلام په خوب ولیدی، نو زه تر لاس ونیولم روان کړم د جهنم وغاړې ته وروستلم. نو ما کله وکتل په جهنم کې مې داسې کسان ولیدل چې سرونه د خنزیرانو او دغه خلک خوراکې د هغه د جهنمیانو هغه نونه او وینې هغه وازګې دغه خوراک ولې د جهنمیانو. نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې خوب کې وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم کسان دي او د کومې ګناه په وجه په داسې تکلیف دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل وایي دا هغه کسان دي چې په دنیا کې د علماو مخالفت کوي، په علماو پسې پوچ رد ویل او بغیر توبې مړه سو.